ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين حسب وعدہ اور وعدے مطابق څنګه چې د جنت تذکرہ کړی شوی و مختصر بطور ترغیب د دغه شان د جهنم تذکرہ هغه بدن کو اختصار سره لکه په 45 منټه کې یا 40 منټه کې هغه تفصیلی او پورا بیان هغه نشي کېده کوم باندې چې قرآن او حدیث ډېر تفصیل کړی دی نه جهنم بیان هغه اختصار سره نن کو بطور ترہیب و زیادت د ایمان او عمل صالح د پاره چې زموږ عمل کې چینج راشي جهنم الله دې مونږ ټول دې نه وساتي دا دوزخ نرک هل انګلیش کې عبرانه کې وته جهنم وای GEHINNOM دا د عربی جبه ټکی دی چې جهنم نه هغه جوړ شوی دی او دا غي معنی دا ډېر زیات ډونګیز دی ډېر گہرا جوهری چې کوم د لغت عالم دی لوی دغه په نسبت د جهنم د دوزخ د نومونو نه یو نوم دی اسو کوئی چې عبرانه کې د جهنم وي ابن خالوی بیا دا ویلی دی الوی عالم دی د کتابونو دی په عربی لغت کې نحو کې چې جهنم د عربی لفظ دی وحدنامہ عتیق سفر یشوع باب 15 آیت 8 پای کې ویلی دی چې دا اصل کې د هنوم نه وته دی او چې هغه بیت المقدس سره خوا کې د یو کوی نوم د چواده هنوم کې دی چې په خوا به خلکو کنعانی دیوتا مولک ته وړو قربانۍ هلته پیش کولې دا خو د لیټي کې تاریخ وضاحت خدا عقیده د مرګ نه پس جن ثواب او عذاب او محشر کې جمع کېدل دا ډېره زړه عقیده ده دا یاد ساته دا چې مونږ ګورو شلمې صدینا قبل مسیح نمخ کې اکتاری سویری قدیم مصریان یونانیان اشوریان حتیان په دې ټولو کې دا عقیده دا موجود و هندو درم بت مت زرتشت په دې کې هم دا عقیده موجود و بیا چې انجیل مونږ ګورو نو پاغې کې باقاعده تذکرہ د دې شوی د لوقا انجیل دی 12 باب آیت 15 کې دی ای کے لیے جو خدا کو روح اور جسم دونوں کو دوزخ میں ڈالنے کا اختیار ہے اللہ تعالی اختیار دے چے وجود و روح دواړه جہنم تو بولی انجیل مرقس کے لکھی باب نہم دے آیت 3 ختم یہ ایسی جگہ ہے جہاں آگ نہیں بجھتی دوزخ ویدا سے زیادہ چلتا اور نمری متی انجیل دے دد انجیل دے تلسم باب دے آیت اتم چالتا اور ہمیشہ جلتی رہتی ہے ہمیشہ بلی گی مکاشفہ کتاب باب شلم دے آیت لسم دے چا آغا آخری سزا چی کمدن آغا دا گندک یو تیلاب دے دا گوگڑو گندک کی جیل مکاشفہ کی لکھی ہوئی پسی پلسم آیت کے التا حیوان ابلیس اور غیر نجات یافتہ لوگ تاب و غرزولی شی اب جنت تنزی دی کتابونو کې چې مونږ وګورو هلکه کول وکړی او تا بند که بیا بند کړی مو
دی کتابونو کې تذکرہ انتہائی اختصار سره ده. عقیده د آخرت دی کتابونو کې انتہائی اختصار سره ده او مبهم ده. صرف اسلام داسې دین دی چې هغه د عقیده ډېر په وضاحت سره بیان کړه، بلا کم و کاست او په انتہائی صاف او ټکو کې ووی چې دا د ایمان د ارکانو نه دی. ګورې عقیده د آخرت او جنت او جهنم برحق دی، دا به منې. قرآن رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بشیر او نذیر ویلي. بشیر معنا د جنت زیر ورکوونکې، نذیر معنا د جهنم نه یره ورکوونکې، د بد انجام نه. نو قرآن مجید کې څنګه چې د جنت تذکری شوي دي، دغسې په دې کې د جهنم هم جلکې او جیتی جاتی تصویران هغه موجود دي. زیاتر قرآن مجید کې چې کوم اوصاف بیان شوي د جهنم، هغه د اور صفات دي اکثر. بیا قرآن کې د جنت د جهنم چې کوم نمونه ذکر دی جهنم، هغه به زه ووایم اختصار سره. یو الآخرت سورۃ الزمر کې ویل شوي دی د 9 آیت کې، بئس القرار بئس المصیر، ډېر ناکاره ځای، ناکاره قرار پاتې کېدو ځای. بئس المهاد، ډېر ناکاره بیچونه ده. بئس الورد المورود، الجحیم، ورد المورود د ورتېرېدو ځای، ګودر. جحیم بلیدونکې اور دی که نه، جهنم او ډېر ځایونو کې راغلي، بقره کې 106 کې. الحافره، حطمه، دار البوار، د هلاکت ځای دی. دار الخلد، کافران دپاره د همیشوالي عذاب دی هلته. دار الفاسقین، الساحره، سورۃ النازعات کې که نه، فاذا هم بالساحره. السعیر، اور دی اور. سقر دی سقر. السموم، داسې اور دی چې مسامونو ته به ننوځي. سوء الدار، السوء لظا، شغلی دی که نه. النار، الهاویه. دا خو په عام نظر باندې قرآن کې چې وګورئ، شیخ لیکي موسوعۃ القرآنیہ جلد 1 صفحہ 318 کې هم دا نمونه لیکلي، هغه وی چې 10 نمونه دي د وورو. یو النار دی، جحیم دی، جهنم دی، سقر دی، هاویه، لظا، حطمه، سعیر. نو په دې کې د نار نه علاوه چې کوم دا وشو، نو دا هغه وہ دروازې دي اصل کې، وہ مرتبې دي د وورو. وهذه السبعه، دا هغه ورونو دي، دروازې دي د جهنم کوم چې قرآن کې ذکر دي. لها 7 ابواب، د جهنم وہ دروازې دي او د هر یو ور دپاره خاص خلق دی. لکل باب منهم جزء مقسوم د کافرونه. نور مغی ذکر کړي دي. عذاب الخلد، دار البوار. قرآن مجید کې اختصار سره به زه وایم ډېر آیتونه ماده کې بریښي دي، لکه بیا کسان تنګ شي بیان وګدي، دا دي هغه دي. نو جهنم باره کې چې قرآن مونږ ګورو، نو اول دا خبره ده چې جهنم تیار کړی شوی دی، د مخکې نه، د مخکې نه تیار دی. 2 ځایونو کې آیتونه موجود دي، اعدت للکافرین، دا کافرانو دپاره تیار کړی شوی دی، کافر دپاره تیار دی. ګناهګار مسلمان دا بطور سزا به دی ته ځي. او شبلی خو یو ځای لیکلي دي سید النبی کې، بلکې د هغه شاګرد لیکلي دي چې داسې د هغه دپاره مسلمان دپاره چې ګناهګار دی، جهنم د هغه دپاره شفاخانه ده. نه بل د ګناهونه دوړېږي، پاکېږي، به ګناهونه به سوځوي که نه. الله دې مونږ وساتي، مونږ ای ته ټینګې نه یو، خطرناک ځای دی. کم سړی چې د یتیم مال په ناحقه باندې خوري، دا به جهنم ته ځي. سورۃ النساء کې الله فرمایي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، په ظلم د یتیمانو مالونه خوري، انما یاکلون فی بطونهم نارا، خېټو ته اور اچوي. روانه معنا به ګو سلیس ښه، وسیصلون سعیرا، سعیر ته به ډېر زر د جدي ورننوځي ښه. دی د خلکو مال وی راوي، مال خېټې ته اچي که نه، خېټې ته د اور وویشتو. خدا کم خلک چې مال جمع کوي، زکاتونه ته نه ورکوي، بې المازه دي، بې المازه کټونو کې پراته دي، موبایلو ته، انټرنیټو ته پراته دي، په یو ډډه په بله ډډه. دا یو لاس ستړي شي نه بیا دی بل ته کي، فیسبوک به کشي را کشي، یوټیوب به کشي را کشي، منځونه دې ځي، د اختر منځونه دې نه وشي. دا مالونه چې جمع کوي، دا بې المازه چې دي، د مالونو والا په باره کې آیت دی، سورۃ التوبه 35 آیت دی. والذین یکنزون الذهب والفضه،
خلک چې د سره سپین جمع کی ولا ينفقونه خرج کوي نه د الله لار کې فبشرهم بعذاب الیم درناک عذاب زیر ورکا یوم یحما علیها فی نار جهنم دا به تودول شي په دې باندې دا اور دا به ګرمي اعمال به ګرمي فتقوا بها جباههم نه ټانکه به لګي ساو د پوهې دپاره وایم رتۍ به په دې باندې توکو اصل کې د کاویې نه دی کاویې باندې خلک ټانکه لګوي که نه نه کاویې خو چې ګرمه کې نه ټانکه لګي نه ګرمولې به شي په دې باندې تندي د دي او اړخونه د دي او شاګانې د دي د به وایي چې هذا ما کنزتم لانفسکم دا هغه خزانه چې تا ځان له جمع کوله صاحبو او حدیث کې راځي چې کوم سړی زکات او صدقه نه ورکوي د ده نه مال نه به ګنجې مار جوړېږي دله په د یو وخت کې په د بل وخت کې ټک ورکوي ده ته به وایي چې ستا هغه خزانه یم انا کنزک و انا مالک چې تا ته زکات نه ورکو اصل کې ګنجي مار چې دی ګنجي مار کې دی کې زهر ډېر زیات دی خطرناک شی دی دا به د قبر کې به د مسلط کېږي دا خو خزانو والا دی که نه خزانو والا دی مال جمع کوي بینکونه ډکوي دا جباهو جنوبو ظهورو قرآن په یو ترتیب سره ذکر کړی چې تندي به ول اول ټانکه کوي که نه دا تندې ځکه چې دنه څه وغواړي څوک نو تندې به اول چونړ کړي نه بیا هغه ته ډډه کوي ته وشي که نه بیا ول د املا ټانکه کوي شا ول ټانکه کوي ډډه بیا د املا بیا مکمل شا کې ځي نه ښه ځایونه الله ته معلوم دي هغه بې علمازه خلک جهنم ته ځي هغې نه به تپوس کې د جهنم ته څه شي راوستی ما سلقکم فی سقر هغې به قالو لم نکو من المصلین مونږ مونځ نه کوو سړیا مونځ ګزار نو ولم نکو نطعم المسکین او په یو عجز باندې خوراک نه کوو او بکواسیانو سره بکواس کو او آخرت هم نه منو سورۃ المدثر کې وایي جهنمیانو خوراک سکاک باره کې قرآن څه وایي دی به هلته هېڅ داسې یخ مخ خوراک نه کي لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا اور وریږي اور خلک ویله د منګي یخې اوبه د فرج یخې اوبه راکه هغه اور کې پراتی نه به سکي سکه قدرې به نه کي بردا ولا شرابا یخ مخصیز ګلی شوه یو شی بل شی اوبه قدرې به هم ني سکي به حمیما وغساقا ګرمې یشېدلې اوبه او وینې زوي پیپونه به سکي د دې نمونونه چې بهیږي سورۃ النبا کې وي سورۃ محمد کې وسقوا ماء حمیما سکولې به شي په دې باندې ګرمې او تړمې اوبه فقطع امعاءهم ناغه به پرې کوي کټکې به کولمې د دي چې څنګه ګوټ تې وکړي که نه سورۃ الحج کې وي یصب من فوق رؤوسهم الحمیم د سرونو له پاسه به له ګرمې اوبه ورړئ دا خو د دې اوبه دي سورۃ الواقعه کې وایي چې تاسو یا کافرو لآکلون من شجر من زقوم خامخا خوراک به کوي د زقوم د ونې نه زقوم دا د تیور نه دی ګورې ښه او نه د اسټرابري دی هغه د آخرت ځان له زقوم دی دا تمثیلات دي شاه ولی الله کتابونه به وګورئ بعضې علما په دې کې اخته شوي دي پوهېږي نه هغه قرآن مثال پیش کړي هغې عذاب مونږ سوچ هم نشو کولی دا خو مونږ یری په دې باندې چې سم شی هغه خپل مقصد تاسو یې نه کې عبادت ته ستاسو مقصد د هغې نه به خوراک کوي څه به کوي فمالئون منها البطون د هغې نه به خېټه ډکوي بیا به هغې نه پس د ګرمې اوبو څښاک به یي نسکاک به کي شرب الهیم لکه د جلوالي اوښو نه چې هغه اوبه ډېرې کې ډېرې کې نو خېټه یې وپړسي که نه خو یو ډز وکړي که نه هغه اوبه ګرمې اوبه دي ازغیدار بوټی دی زقوم باره کې بل ځای وایي اول د جنت تذکیرو کې سورۃ الصافات کې نو پسې وایي دغه غوره دی جنت که نه ام شجرة الزقوم که نه د زقوم دا خوراکه دا ونه غوره ده دا مونږ عذاب جوړ کړی ظالمانو دپاره دا یو داسې ونه ده تخرج فی اصل الجحیم د جهنم په منځ کې راخیږي دا یو خاص درجه حرارت ته چې دې ته دا اور ورسي دا ډکې په دې کې پای کنې دې باندې تحقیق وکړئ د هغې څانګې چې کوم دي لکه د شیطانانو سرونه دي طلعها کأنه رؤوس الشیاطین دا خلق به د هغې نه خوراک کړي خېټې به ډکوي ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم بیا دې پسې ګډون دی ملاوټ تسکاک به کي د ګرمو اوبو سورۃ الدخان کې وي شجره د زقوم چې ده دا ونه د زقوم طعام الاسیم دا خوراک دی دغې غټ ګناهګار کافر کالمهل پشان د تیلو د خیرې یغلي خوټ کېږي به جوش به وي فی البطون په خېټو کې کټوې باندې سر کېږي نه سبا سې خړلېږي که نه
کغلی الحمیم لکه در وطوبو او ویلی شي چې ونیسئ دی فاعتلوه نو رای کاږئ الی سواء الجحیم د جهنم ینستا بیا د سر د پاسه در وطوبو واچوئ اوسکه عذاب ته سپین روبې عزتمند وې که نه جبور وې نه دا عذاب دی چې تاسو به دې کې شک کوو سورة الغاشیه کې وایي دی چې کوم خوراک کوي که نه الا من ضریع هغه ازغیدار دی د ازغو ډک دی سربول نه کوي ګورئ څه سربخ نه راولي او نه لوږه ختموي لا یسمن ولا یغني من جوع سورة الحاقه کې وي وطعاما ذا غصه هلته خوراک به دی کوي مرۍ کې انختون کې د مرۍ نه په کته نه ځي جهنمیان دی به الله په زنځیرونو کې په توقونو کې په پیکړو کې په دې کې بند کړي دې کې به تړلي راکاږي به سورة الحاقه کې وایي 13 آیت خذوه فغلوه وینیسئ خټې ټې وتړئ ثم الجحیم صلوه یا جهنم ته وردننه کې اور ته بیا وتړئ دی فی سلسلة په هغه زنځیر کې زرعها 70 ذراعا چې د هغې ناب او د هغې ګز او یا ګزه دی فاسلکوه نو په هغې کې تو کې ولې دا سړی چې دی لا یؤمن بالله العظیم الله یې نه مانو دومره دی بدتمیزه دی اخلاق یې څنګه دي ولا یحض علی طعام المسکین غریبانو باندې به خوراک نه کو چې د میلمه وینې دی پټېږي نو بیا نورو ځایونو کې وي چې ان لدینا انکالا موږ سره توقونه دي بیړۍ دي سورة یاسین په سر کې وي چې دي 60 ته به توقونه واچي نو هغې د وجې بیا 60 برې مخمحون که نه سورة ابراهیم کې وي چې مقرنین فی الاسفاد زنځیرونو کې به تړل دي شوي وي اسفاد ټکې قرآن کې 2 ځله راغلی دی د جهنم دروازې قرآن ذکر کړی دی سورة الحجر 15 سورت آیت 44 لها 7 ابواب څنګه چې سر کې مو وي دروازې دي سورة الزمر کې وایي چې دا کافران به جهنم ته ډلې ډلې راښکلي شي حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها د هغې دروازې به دې ته کلو کړي شي جهنم دروازې چې کلو کړي شي دې ته به ویلی شي خازن به ورته وي خازنین د جهنم څوک دی هغه ویم انشاءالله قرآن نه ویمه تاسو د پیغمبران نور راغلی چې تاسو یې پوهې کړي وی چې دا سم کړي دي جهنم ته رالی تاسو د الله آیتونه لوستل د دې ورځې نه یېرولې هغوی ولې نه پیغمبران راغلي وو دا خو مونږ بدبخته وو په مونږ باندې د عذاب مخر ولګېد نو ته به وي ځای جهنم ته دی شاباس تاسو خو پلیت یې پلیت سړی خو جنت ته نشي تللی جهنمیان به هلته د اوسپنو په چابکونو په سټکانو باندې ټکولی شي پلکونو باندې ولهم مقامع من حدید د دې د والو دپاره د اوسپنو پلکونو دي او د اوسپنو چابکونو دي سورة الحج کې ویلي د دې جامې هغه د تارکولو دي او دا ویلی شوی تانبه ده سرابیلهم من قطران کمیسونه د دې دا د قطران دي قطران تانبه د ویلی شوی تارکول دي تارکول چې ګرمې څنګه چلی سړک ته چې د لاړ شي په 1-2 غزه کې ته نه خلاصېږي هغه دی پورې تپ راخیږي سورة الحج کې وایي چې کم چې کافر دي که نه جهنمیان قطعت لهم ثياب من نار دی له به میچ کړی شي جامې د اور نه بیزاوی سمرقندی دغه معنی کړی د دې چې کم لاندې باندې بچونه ده کومه بلستن ده کومه کمبل ده مثال په طور هغه د اور دي سورة الاعراف کې وی لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش طلای په جهنم کې دا د جهنم د دې تیار شي د اور دي د تود اور دي د پاتې چې کم ځان باندې اچي هغه د اور دي د جهنم څوکیداران دا ملائک دي او دا نور لس دي او دا ډېر سخت مزاج دي ډېر زیات رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات نو شوي او اوږد حدیث دی یو زمانه د خپل ذکر پاتې شي بیان به پاتې شي نبي سلم 2 کسان وي راله زه وخېجولم اسمانونو دا یې کنه جهنم تذکره ده خو هغه تاسو مخکې اورېدلي دي خو هغه څه ما چې مخکې تاسو نه اورېدلې نه په هغې کې دغه دی چې یو سخت مزاجه کس سره ملو شو خاندل هم نه بیا ورته دا د اور هغه فرښته د الله د په زړه کې رحم نه دی یې نو قرآن کې الله وی سورة التحریم کې علیها ملائکة غلاظ شداد په هغې باندې ملائک مقرر دي مضبوط دي او سخت مزاج دي ګورې سخته سزا ورکوي ګوره طرز پکې نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه دي خاندلی نو سورة المدثر کې وی چې دا ملائک علیها 19 دا 19 ملائک دي او اصحاب النار
په دې باندې موږ مالکان جوړ کړي دي، هغه واکداران دي. او جهنم کې د کافرانو لپاره همیشواله او همیشګری 38 آیتونو کې ذکر دی. هغه 38 آیتونه گنجائش نشته چې بیان کوم، اختصار سره تاسو بس دغه وره. جهنم غوسه د جهنم یو وجود دی. دوا حدیث په دې باندې ان شاء الله راځي، ګرځي خبري کوي به تاسو وینئ او وره ان شاء الله. نکله چې جهنميان دې ته ویلي جهنميان ویني د خپل خوراک ویني کنه، نه دا جهنميان بعد هغه جهنم حیران به ووري. سورۃ الملک دی اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا، دې هغه ته وروشتي شي دغه جهنم حیران به ووري، حیران اخر چې خنلي وهي تفور او هغه د غسین جوش وي، نږدې چې د غسین اوچوي دا جهنم. دا جهنميان بل د ډېر زیات چغې کرغي وي لکه د خربه بکړی وي. لهم فيها زفير، سورۃ الانبیاء کې وي. سورۃ هود کې وی لهم فيها زفير وشهيق، درد نه چې دا چې گئی وا आवाज صاحب حقته دی او صاحب بار روزي، دغه زفير او شهيق دی. قران کې نورم ډېر آیتونه دي، ډېر شي دي، خو ما د ټاپک وایز آیتونه راغستو تاسو زما وې. او حدیث چې مونږ ګورو، حدیثو کې د جهنم تذکرہ الله نه پناه وغواړو، تاسو هم دعا کوئ چې الله دې موږ د جهنم نه وساتي. دا ډېر خطرناک چیز دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د تاسو د اور نه یروم. مسند احمد حدیث دی، صحیح حدیث دی 18360 حدیث صحیح دی. د پلان کې زینب سړی داغه جهنم आवाज به وری، دا سی اور دی. صحیح مسلم حدیث دی قیامت پرز او یا زره پرخته د او یا زره واګو سره جهنم براولي. صحیح مسلم حدیث دی، دا موضوع نه دی، صحیح حدیث دی. یؤتی بجهنم یومئذ لها 70,000 زمام، 70,000 واګي بي، مع كل زمام د هر یو واګي سره 70,000 ملک، هر یو واګي سره او یا زره پرخته به یجرونها چې دا براکاږي راولي به. دا صحیح حدیث دی. د جهنم ډونګیواله او د کونغړ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحابه ناس یو ورځ صحیح مسلم حدیث 2844 نمبر حدیث دی. صحابه کرام وی موږ نبی صلی الله علیه وسلم سره ناس چې په دې کې موږ یو درز غونته ورید. دا د نبی معجزه او د صحابه کرامتو چې الله او در جهنم د غټه درز ورو. نبی صلی الله علیه وسلم ته تاسو دا درز اوریدو؟ ویجی او جی موږ اورید، خو الله رسول خپويږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، دا یو کانو چې او یا کلونه یا صدې مخکې غرزول شي او جهنم ته روانو دا اوس رسید لاندې. سوچ کوا. سنن ترمذی حدیث دی 2575 او صحیح حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان الصخره العظیمه لتلقى من شفیر جهنم، یو غټه چې د جهنم د کنارې نه غرزول شي دا به روانه یې پاغي کې او یا کلونه تر دې چې دغه قرار ویخت او تلته ورسی. نو عمر فاروق به وی چې اکثرو ذکر النار، ډیر ذکر کوي د اور، یعنی فنا غوړې دي د اور ډیر سخت. فإن حرها شدید وإن قعرها بعید، داغي ویخ ډیر ډونګې دی. وإن مقامعها حدید، او آلته چابکونه او سټکې د اوسپنې دي، په دې به خلک دا ګوتې او نوګونه او دا سترګې او دا مخونه بوله ټکوي. دوا حدیث په دې کې داسې انډایرکټلی د دې سره تعلق ته ګرمي او سړځي دام د جهنم ساګانی د اختصار سره ویم. دا تبم دا غي ساده، دا تبم د جهنم یو قسم دی. صحیح بخاری او صحیح مسلم حدیث دي، دوا حدیث صحیح بخاری کې موجود دروغ نه دي، صحیح حدیث دي. تو کوشش کوم تاسو ته پته را چې موږ صحیح حدیث بیان کو. ور شکایتو کو خپل رب ته چې زما بعضی اسی بعضی او خور ناغې ته اجازت ورک د دوه ساګانو، یو سا په سړځای کې لا و نفس فی السیف، ابل په ګرمۍ کې نتاو چې سړځای کې ګرمۍ کې کوم ګرمي مومن دا من الحر، دا د اور هغه ګرمي دا. سړځای کې چې کوم یخني وینه مخصوصه من الزمهریر، دا زمهریر نه. صحیح بخاری حدیث ها 3260. د دنیا اور، د جهنم د اور او یایم ایسا دا
صحیح بخاری حدیث تھی 3265 نارکم جزء من 70 جزء من نار جہنم. دا دنیا دا اور چې تاسو بلوي په تندورونو کې په دې گیسونو کې دا د هغې اور 70 وایسه ده او یایم حصه ده. دې پسې چې فتح الباري وګورئ په هغې کې ډېر ناشنا وضاحتونه دي. رسول الله وسلم ته ویلی شو ان كانت لکافیه فقال فضلت علیهن ب69 جزءا كلهن مثل حرها. آغا د آخرت اور سے کم دے دی دنیا اور نا ب69 69 اشپیتا کا 9 اشپیتا درجه دینو پورته ده ښه. ابل حدیث مسند احمد په دې کې نقل کړی دی، دا فتح الباری نقل کړی دی چې هغه د آخرت ور دنیا کې تاسو درکول شو پیدا کول شو نو دوه ځلې په سمندر کې یخ کړی دی. بل دی وی چې وځایا دا یخ کړی شوی دی، که دا نو یخ کړی شوی تاسو په دې نه پیدا نه واغستی خو دومره دا اوس چې دی ته ساړې ټینګېدي شي دا زنانه روټۍ پخي تپوس ته وکړه که نه تباهي ده تباهي. لیکن بل یو ضعیف حدیث نقل دی، اکثر علماء بیانی ہو سند کمزور دی. سنن ترمیزی کے حدیث نقل دی، هغه د آخرت اور چې کم دی بلیده زر کاله بلیده تر دې چې سور شو، بیا زر کاله بلیده نه سپین شو، بیا زر کاله بلیده نه تک تور شو. او دې سند کمزور دی، ضعیف دی. صحیح بخاری کې بل حدیث دی، هغه عالم هغه خطیب چې هغه خلکو ته د نیکۍ وایي په خپله بې عمل نه کړي، خلک د بدۍ نه منې کوي، خپله نه صبرېږي، په خپله هغه کار کوي. د باره کې یو حدیث راغلی دی، یوازې مقرر نه هر سړی چې بل ته د ښې وایي په خپله بې عمل نه کوي، دا هم هغه ټایم مقرر دی خبره کوي که نه. صحیح بخاری کې حدیث دی، یجاء بالرجل یوم القیامه، یو سړی به راوستی شي قیامت پر ورځ، فیلقى فی النار، ورته به وویشتی شي، فتندلق اقطابه فی النار، فوراً به د کلمې په اور کې روزي، فیدور کما یدور الحمار برحاحه، چوړلی به لکه دا خر چې څنګه چوړلی دا ګاڼې کوي یا دا تیل میلو کاږي که نه، چاپېره به د جهنمیان راټول شي، پلانې ته ستا سال دی، تا به مونږ ته د نیکۍ حکم نه کوو، تا به د بدنه نه منې کولو، او چې ما خو به داسې کول، خو نیکۍ حکم به مې کوو، خو په خپله مې نیکي نه کوله، بدۍ نه مې منع کوله، خو په خپله مې بدۍ کولې. صحیح بخاری صحیح حدیث دی. ها کم سړی چې په شرک باندې مړ شو دا جهنمی دی. صحیح مسلم حدیث دی، قرآن کې هم دی، په شرک مړ شو توبه نه دی ایستې، باباګانو له منډې وایي، د هغې نه د خدایتوب کارونه غواړي، دا انجام ښه نه دی. رسول الله فرمایي من مات یشرک بالله شیئا دخل النار، څوک چې په داسې حال کې مړ شي چې الله سره څه شرک څه څیز شریکه او په خدایتوب کې، وایي لکه اولیا نه منې، هلکه اولیا منو خو خدایان نه منو. د اولیاء په ولایت کې شک نشته دی، دا اوره خو خدایان خو نه دي که نه. یو فارموله یاد ساته، الله شهادت ورکوي، نبوت مرتبه ورکوي، صحابیت ورکوي، ټولې مرتبې ورکوي، ولایت ورکوي، خو خپل خدایتوب چاله نه ورکوي. دا مسله یاد کا ګوره، درګاه منو د درګاه خدایتوب نه منو، د درګاه عزت منو خو د درګاه خدایتوب نه منو، سجده منو خو الله ته منو. ټول مسلمانان دا الله اولیاء دي، څوک اوچت دي چا مرتبه ښکته ده، ټول اولیاء دي خدایان نه دي، دا زده کړه. آخر کې به ته بیا دا ومنې زموږ دا خبره کې اوس نه منې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه سړی عمر بن لحی، صحیح مسلم حدیث دی، د په مکه کې شرک د شروع کړو، دا اوښې بې ازادې پرېښودې، دا د پلانکي ولی د قبر دغه ده، د پلانکي بابا دی له ګوتې موړې پرېږدی چې دا تاسو دا دوکانونه سبزۍ خوري، دا پروټونه موټونه خوري، دا ګاډي ورته ودروي لکه د غوا پوجا کېږي په انډیا کې که نه. هغه ما ولید په جهنم کې نبي وسلم فرمایي کلمې په اور کې راکاږلې. دا سړی و چې د ابراهیم علیه السلام په دین کې اول د شرک شروع کړو. ښه د مشرک سړی دومره بد حال دی چې د الله حق مخلوقات له ورکي، چې زم د بابا نه ښځه غواړم، د بابا نه زوی غواړم، بابا نه مال غواړم، دا به د الله نه غواړي. د مړي نه غوښتل دا ګناه ده، انجام به د ښه نه وي. دا شرک ته ګورې پیغمبر خلکو په طایب کې ولې په ګټو ویشته، هم په دې ویشته چې هغه ته وایي لات منات دا اولیا دې څه نه شو کولی، هغې ولې نه شو کولی. دا خلکو ابراهیم علیه السلام ولې ورته ویشته، هغه ته دا بوتان څه نه شو کولی که نه. دا خبره جنګ په دې شروع دی، هغه ته دا ستوري څه نه شو کولی.
دا تاسو وسیلې چې خدای ته د شرک پیش کوي دا د بوتانو دا وسیلې غلطې دي په دې هغه ورته ویشتو وسیلې د خپل نیک عمل پیش کړه الله ته چې الله مونږ مې وکړه ماپ کې د پلان کې د مخه دا اسلام کې نشته د پلان کې د مخه داسې وکړي فلانا کې تو فعل ځان په دې پوهې کې دا شرک دی وسیله بدعي ده هغه مسلمان موحد چې ګناهګاري جهنم ته دی لاړ خپل بدعملو د وجې څه کمزورې دي پکې خامخا دې بزي دا که الله یې معاف نه کړي جهنم ته بزي د ده باره کې حدیث کې نقل لی یدخل الله اهل الجنه جنه الله به جنتیان جنت ته بوزي په خپل رحمت د وجې څوک به اور ته بوزي نبی به وایي چې وګورئ تاسو وګورئ فرښتو ته به وایي مؤمنانو ته به وایي چې تاسو چا په زړه کې د ذرې برابر ایمان اولید رابارې کې هغې به حمم شوي سروټ کې شوي به وي ښه سوچ وکړه جهنم ته بدلو خو سرې سروټ کې به وي دا مسلمانان هلته چې کوم دي سوځېدلې به وي رابار به یې کینې بیا به نهر الحیات ورته وي نهر الحیات د زندګۍ نیر دریاب په هغې کې به یې واچولی شي نښه مزېدار به شي غوښې به یې روخیږي نه بیا به یې جنت ته بوځي دې کې وروسته یو تفصیلي حدیث دی هغه ویمه د جهنم کمترین سزا د لږې نه لږه هغه دا ده چې پیزار به یې د اور وي هغې سره به دماغ خوټ کېږي صحیح مسلم حدیث دی رسول الله وسلم فرمایي ان ادنى اهل النار عذابا کمترین او معمولی سزا په جهنم والو کې هغه عذاب دی ينتعل بنعلین من نار چې هغه ته پیزاره چولی شي د اور الله دې مونږ ساتي یغلی دماغه من حرارت علیه دماغ میں خټ کېږي د خپل پیزار د وجه او دا بل صحیح حدیث دی صحیح مسلم کې 212 دا د ابو طالب سزا ده رسول الله وسلم فرمایي حدیث 212 په صحیح مسلم کې تاسو ابو طالب علیه السلام جو کړل دي خو پیغمبر وی رسول الله وسلم الفاظ وره اهون اهل النار عذابا ابو طالب د ټولو نه کم سزا په جهنم کې د ابو طالب ده صحیح مسلم حدیث ہے ہاں صحیح حدیث وګوره منګړو تو کیسو پسې مزه وهو منتعل بنعلین یغلی منهما دماغه هغه په دوه پانی د اور چول هغه سره به دماغ خټ کیږي صحیح مسلم حدیث 212 حواله یاد کړه صحیح مسلم حدیث 212 مو ہے ابو طالب په جهنم کې دی صحیح مسلم 213 حدیث دی صحیح مسلم د کتاب نوم دی حدیث 213 دغه کې خدا پانو ذکر ہو پدې کې وی اخمس قدمه ہے اخمس دې ته وی زمونږ دا لوغون ته چې د زمکه نه رابري افوج کې داسې کسان اخلي کنه کم چې دا چپل خپې ولې غینا اخلي د دې لاندې بولګ دي سروټ کا دا چې کوم دا دې سره اکبر دې لاندې بول سروټ کګ دي دې سره به دماغ خټ کیږي کم سړی نیک ته خو لیکن الله نه مني ډیر خیراتونو ډیر کاته ماته خېګړې دي خو چې الله نه مني دا جهنمی دی صحیح مسلم حدیث 214 عائشہ بی تپوسو کو د نبی صلی الله علیه وسلم ابن جدعان یو سړی دی په جاهلیت په زمانه کې رشته به پاللې خلکو به سره نه لګي ساتل دا کور نه به شړو په اختر کې په ګټو وشته مثال در کوم صله رحمی څه ته وایي کنه خو لیکن هغه به سره تعلق نه پرې خود خوراکونه به کول په غریبانو نو آیا اے نبی آیا دله به دا کارونه پیدا ورکړي ابن جدعان لا نبی سلام وینا چرمنا ولې ځکه دا یو روزم دانه دی ویل چې رب اغفر لي خطیئتي یوم الدین رب د قیامت پر ورځ مې معاف کړي الله یې نه منو مشرک ته کافر دی الله نه مني که 200 حجونه کړي الله نه مني کنه دا پزول دی الله نه مني دی ختم دی یو حدیث دی په دې باب کې بل صحیح مسلم کې موجود صحیح بخاری کې موجود دی آدم علیہ السلام ته الله وی روزه وګد حدیث زه اختصار سره وایم چې د دې اولاد نه دی جهنميان را بارکا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه ټیم دی حين یشیب الصغیر دا ټیم به ماشومانان بوډاګان شي ماشومان باندې خو ځوانان به سرونه به خلکو سپین شي قرآن کې راغلي دي کنه سو ته مدثر وګوره مزمل وګوره هلته کې موجود دي چې دا ټینشن نه به خلکو سرونه به سپین شي دا ټیم دی او هر چا نه ابوج والو ابوج غورځي ته به خلک ویني چې نشه د خودي به نشه نه لیکن د الله عذاب به سختي
دا په خلکو ډېره زیاته سخته شي چې اوهو زه چې د به جهنمیانو کې نه یم یې لکه نبی سلم فرمایل خفه کېږئ ما خوشحاله شئ فإن من یأجوج و مأجوج الفا ومنکم رجل دا زر کسان چې دي دا به د یاجوج ماجوج نه وي هغه انسانان دي یاجوج ماجوج ښه ما یو جمعه تاسو ته په دې تفصیل کړو چې دا دروغ دي چې یو غوږ دومره دی بلې دومره دی دا چل کی هغه چل کی دا ټول دروغ دي زمونږ غونته خلک دی هغه صحیح انسانان دي نوح علیه السلام د یافس نسل دی چولټ دروغ دي دا خو خلکو افسانې او کیسې جوړ کړي دي او ستاسو نه به یو سړی ښه دا په هر زر کې چې کوم دي 999 جهنمیان دي د کافر سړی د آخرت کې هیڅ حیثیت نشته صحیح مسلم حدیث دی چې یو سورب سړی به د قیامت پر ورځ راوستی شي د الله په نزد هغه د ماشي د وزر برابر بم څه حیثیت نه ښه انه لیأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامه لا یذن عند الله جناح بعوضة جهنمیانو باندې به اور کم ځای کې لګي تر کم ځای به احادیثو کې د عبارت کې دا دي چې بعض ان منهم من تأخذه النار الى كعبه بعض په دې خلکو کې اور به تر دې پوری تر ګټو وي د بعض حجزته د بعض عنقه چا تر مرو دي چا تر سټونو دي بعض کې بل حدیث دی پس ایک رکبه ذکر تر پاندو پورې دی یو کې ترقوت ذکر دی د دې ګلګلو پورې به اور پېږي به پروتي جهنم ته متکبرین خلق زیخه د عبارت کې حدیث دی نن به بیان لګو کو دي تاسو بتانګيږي نه هم د اختصار سره دا بیان کوم دا جمعه یو ورځ چې تاسو به کې کینې دین ته نور خو خیر خیریت ته جهنم او جنت جنگو کو پخپلو کې صحیح حدیث صحیح مسلم نور ته جنت وی چې دا کیسه نه ده صحیح مسلم حدیث 2846 نمبر حدیث سے فقالت النار ور وی چې تمام متکبرین متجبرین کل خانان را تراولې متکبرین نه ځان ته جسوي دا هر ځای کې دا یوازې غټان نه دی غریبانو کې می کل خانانو ځان ته سوي لکه خلک سپګنی ځان په تنګلې پاکي متجبرین ظالمان لکه فرعون شو بل شو لکه خدا سره لکه خلکو سرمنو باسي او جنت ته ما ته کمزور خلک پریوتی خلک عجزان خلک راځي نه الله جنت ته ته زما رحمت رحم کوم ستاسو په خپل بندگانو کې چانه چې وغواړم ور دی ته زما عذاب پتا عذاب ور کوم چاله چې وغواړم او تاسو کې د هر یو تن لپاره د انسانانو نه عیسی ده د جنت خپل عیسی ده او د جهنم خپل عیسی انسانان دي ور چې کم دنه دی به نه ډکیږي تر دې چې رب په دې کې خپل قدم کېږي ښه صحیح مسلم کې بل حدیث ته حتی یدع رب العزة فيها قدمه رب العزة په دې کې خپل قدم کېږي ندی به وی چې قط جهنم به وی قط کفا بس بیا به دې ډک بشي راغون بشي در دې حال ذکر رخه جهنم سره بدا چلو کې جنت په بیا بلا خالی ناغه لبل نور مخلوقات پیدا کی صحیح مسلم کې حدیث ناغي نه به ډک کی فیسکنهم فضل الجنه دا تیر جمعه ما نه پاتې شو کله چې د جنتیانو فیصله وشي جنت ته لاړ شي جهنميان جهنم ته لاړ شي فیصله وشي بیا به आवाज وکړي شي نو یو سیزبا یو ګډوري په شکل با موت مرګ راوستي شي ناغه به ذبح کړي شي بیا به आवाज وکړي چې جنت والو خوشاله شي مرګ نشته جهنم والو مرګ نشته وسو نه جنتیان به ډېر خوشاله شي جهنميان به غم نه به وچو چې خدایا اوس په مرګ بنی رسول الله سلام فرمایي تاسو ته ویم جنت ته بسوګزي ارغه کمزور عجز بل حدیث کې راځي چې خلک ببر سره د ورونو نه شړي چې وزه رخصه مونږ ته ورونه ټکه پمنه بدرنګه دا سړی دی په الله قسم وکړي الله کار کوي ولې دې په ګران دي دا نه چې نازولې دی ویا دی خدای دی بس الله دا کار کوي نیک انسان دی دا نه چې دا انسان خدای شو الله یې کوي دا سړی به الله جنت ته بوځي سو کې په سکینی صاحب وي ښا کمزور خلک دی دا جهنميان د دویم ورته به وسوګزي كل عتل جواز مستكبر
عتل جګړمار دی، سخت مزاجه دی، بد مزاجه دی، بدتمیزه، جواز دی، سرب دی، سرب غوخور دی، مستکبر دی، پتلو کې په ناز او په کینج او په نخرو باندې ګرځي. بل حدیث کې راځي چې زنیم دی، زنیم د یو خاندان نه دی ځانو پسې ورتړي کاغذونو کې. ظالم سړی او دا بے حیا ښځې به جهنم ته ځي. صحیح مسلم کې حدیث دی، دوه قسمه خلک دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه ما نه دي لیدلي اور ته به ځي. څه داسې خلک د ډنډې دي ورسره، سیاتن که اذناب البقر، لکه د لکو د غویانو، یضربون بها الناس، په دې دا خلک ټکوي، دا خلک پې وی راوی ظلم کوي. او هغه ښځې دي کاسیات عاریات مائلات ممیلات مائلات، دا بے حیا دي، عاری دي، بربنډې دي، او په خپل هم مایلې دي، نور خلک هم ځان ته مایله کي. سرونه چې دي داسې میک اپونه یې کړي دي، ټیټو په ځان جوړوي. ښځې بېخه بنیاد دی وځه کاسنمة البخت المائله، پشان د کوبانو د بختي اوښانو دي، جنت ته به نه ځي. ولا یجدن ریحها، ریحها د دې بوی به هم نه محسوسي، بوی قدرې به جنت نه محسوسي. او د جنت بوی په میاشتو میاشتو ډېر لرې لرې محسوسېږي. ښه تېره جمعه ما جنت باندې بحث کړو، خو تاسو ته زه یم وخت کم یې، خلک هم تنګېږي، بیا وروسته زما پلار ته لګیا وي دې بیان اوږد کوي، دا شته پکې داسې. نو ما اختصار کړو، نو په کې بیا څه خلک خفه شوي وو په هغې باندې، چېرې دا ښځه به جنت ته نه ځي. چا وی چې نه به ځي؟ رب ابن لی بیتا عندک فی الجنه، اسی بی بی سے بھی قرآن کې رب مال کور جوړ کې په جنت کې. کما مسلمان زنانه چې د کم مؤمن په نکاح کې وفات شو، هغه سره به هلته کېږي، د هغه حوره به وي، د هغه بیبي به وي که نه. دا خدیجه رضی الله عنها کور دی په جنت کې، په کې څه شور نشته. حدیث به تاسو اورېدلي، دا خپلې بیبیانې چې په ایمان مړي شي، د چا په نکاح کې هم دا بیا په نکاح کې. کومه چې بې نکاح مړي شي، هغه دپاره چې څنګه د انسان د مرد د سړي دپاره بیبي ده، هغه دپاره به حور انساني سړی به وي که نه. محدثینو تفصیل کړی دی، مایوسه کېږئ مه. ښځو سره ظلم زیاتې، د سپک کتل نه دي پکار. د ښځو تعداد زیات دی، ریشو زیاته ده، نه جهنم کې هم زیاتې دي او جنت کې هم زیاتې دي. ریشو د دې ډېره ده، کنې دا زو شمارئ، مردم شماري وګوره، د ښځو تعداد ډېر زیاتې، هر ځای زیاتې. نه جنت ته نبی سلم فرمایي چې زه ودرېدم د جنت په ور باندې، اکثر چې دې ته ورننوځي هغه مساکین دي، کمزورې خلک دي، او مالدار خلک به هغه الله به ودرولي. تاسو مخکې اورېدلو 500 کاله به ولاړي، جنت ته به نه ځي. مسلمانان دي خو حساب کتاب ورسره ډېر کېږي، ول مال او دوتر زیات دی. او په دې کې چې د مالدارو کې چې کم جهنمیان دي، هغه به نیغ بوزوي، حساب ورسره شوی دی. په باب په ور د جهنم ودرېدم، نبي سلم فرمایي اکثر چې هغې ته ورننوځي نه هغه زنانه دي، کافرې دي، بدعمله دي. صحیح مسلم کې د کافر حال ذکر شوی دی چې د یو غاښ چې دی که نه، یو غاښ مثل احد، پشان د احد د غر غټ وي، او سرمنې چې کم ده که نه، وغلظ جلده مسیرة 3، د 3 ورځو په فاصله او به پړسولی شي که نه. وروسته ویم ورپسې پړسولی به ولي شي چې ګزار خو خوري، چې څومره غټي که نه دومره وال به دې خو خوري. وروسته حدیث کې راځي وال به خو خوري، ګزار به خو خوري. د کافر وجود باندې دومره غټ کړی شي چې د یو اوږې نه تر بلې اوږې پورې فاصله. صحیح مسلم حدیث دی، مسیرة 3 ایام، د 3 ورځو فاصلې باندې به اوږد کړی شي. یو تیز سور سړی چې رواني ښه، ډېر حاجیان، ډېر منځګزاره خلک، هغه به جهنم ته ځي. دا 2 مخه حدیث دی، زه به صرف مقصدي ځای ویمه، لنډ به ویمه، کنې ډېر زیات نصیحتونه دي په دې حدیث کې، ډېر زیات. جنتیان به وي ربه مونږ خو نجات وموندو، الله ته به وي. خو زمونږ سرونه دي، مونږ سره به یې منځونه کول، مونږ سره به یې روژې نیولې، مونږ سره یې عملونه کول، هغې نه ښکاري. نو ته به وایي زه لاړ شئ جهنم ته. او چا په زړه کې چې داسې دومره ایمان هم ولید نه، هغه رابار کې، او الله به اور باندې د دې شکلونه حرام کې نه به سیزي. دا کم جنتیان ته جهنم ته لړ شي او دوی دا نور روکاږي، دی به نه سیزي. دا حدیث دی، ښه صحیح بخاری حدیث دی، 7439 نمبر حدیث دی. ناغي به خلک راولي، څوک چې هلته وګوري تر پنډو پورې په اور کې پټ دی، څوک تر دې ځای، څوک تر دې ځای. وختي مې درته ووایي څوک پیژندګلي چې کم پیژندلي شي برابر کې، کم چې نشي پیژندلی به پرېږدي. بیا به انبیا سفارش کوي، بیا به ملایک کوي، ټول به روباسي شي، ټول هغه اخر کې بیا نیر کې واچي. ما تاسو ته ووایي
آخر کې الله به وایي چې خلک دا اوس نه معلومات معلوم دي زما شفاعت ته زه روکاږم بیا به هغه روکاږي. درې قسمه خلک دی په هغې باندې به د اور یو ټوټه مسلط شي یا ټوټه به خبرې کوي. سنن ترمذي حدیث دی حدیث 2574 حضور وسلم فرمای تخرج عنق من النار یو ټوټه به د اور نه روزي د قیامت پر ورځ لها عینان د هغې دوه سترګې دي د اور یو ټوټه سوچ کوه. ما تاسو ته وویل جهنم به ډېره شروع کې مې ته ویلو وجود دی په هغې باندې به خلکو ته ګوري و اذنان غوږونه دي تسمعان چې په هغې اوري او ژبې ده چې په هغې خبرې کوي او هغه به وایي چې انی وکلتو بثلاثه په دریو خلکو زه الله مسلط کړی یم بكل جبار عنید په ظالم او عنادي. جبار ظلم مه کوئ ظلم پرېږدئ الظلم ظلمات من یوم القیامه. څوک ظالمان په مزدورانو کارو کې پیسې نه ورکوي په روپۍ ورته خپه ایښي دا په وخت ورکوئ نو ظلم دی ظلم ځکه ټال مټول د مالدار سړي حدیث دا ظلم دی انګ ردنګ لګوي نه سبا ډېر مولیان هم دا کار کوي. ما ته ډېرو ملګرو وي موږ پلان کې استاد له کارو کې پیسې نه راکوي والو لایق دی خو زموږ وس نشته دې سړي سره استادي ښایي هر هغه سړي باندې مسلط یم چې الله سره بل اله بل خدای مني بوت مني قبر والا مني او د نورو خلکو نه لکه د خدای یریږي او بالمصورین هغه خلک چې د بوتان او تصویران جوړوي بې حیا د هغې خلک پوجا پاټ کوي. دې کې څه حدیث دی هغه ضعیف دی کمزوري دي خو تاسو بیا چونکې نور ځایونو کې وورئ نو زه ته وایم چې دا وورئ خو دا ضعیف دی. سعود په جهنم کې یو غر دی ته به کافر خیږي په 70 کاله کې راکوزېږي به دې په 70 کاله کې. سنن ترمذي حدیث دی ابن لهیعه ده په دې کې دا ضعیف دی. ویل په جهنم کې یو کند ده په کې به کافر 70 کاله پخکته رواني. دا حدیث ضعیف دی مسند احمد کې موجود دی. جهنم وختي خو مې دا استوي صحیح حدیث په دې کې موجود دی چې یو سټک هغې د اوسپنې دی خدای کې یو حدیث مسند احمد کې نقل دی ګزمه کې ته وي هغه سټک یو روغ ورځي دی نشي پورته کولی حدیث ضعیف دی. جهنم کې چې کوم دیوالونه دي که نه څلوېښت ورځو په فاصله کې هغه دیوالونه د اور دي په فاصله کې د یو بل نه لري دا ضعیف دی. دې کې حدیث نور صحیح شته هغه دا دي که چېرې د جهنم د دې ګندګۍ نه دا کم چې د دې د وجود نه دا نو او د پیپ بویږي د هغې نه یو بوقه دنیا ته راتوی کړی شوه که نه د دنیا بس خواب بوی وکړي که چېرې یو قطره د زقومونه په ځمکه وپیدا که نه د دې خلکو ژوند به تباه شي نه د هغې خلکو به څه حالي چې هغې دا خوري. یو صحیح سند سره حدیث نقل دی مسند احمد کې چې کوم ابن لهیعه والا سند دی کمزور دی لیکن الصحیحه کې البانی نقل کړی دی. په جهنم کې چې کوم ماران دي که نه که امثال اعناق البخت د اوښانو د سټونو غونډ ته غټ غټ دي ټک چې یو سړي له ورکړي ټک تلسع احداهن اللسع او د ټک ورکړي که نه الله دې موږ وساتي حموتها 40 خریفه د هغې ټک او د هغې زخر و اثر 40 کاله دی او لکه د کچرو د خرو عمره غټ غټ لړمانان دي پکې الله یې ته هر مسلمان وساتي چې ټک ورکړي ولې 40 کاله د هغې هغه زخر په دې کې اثر کوي. مسند احمد حدیث دی دا د جهنمیانو حال ډېر خراب دی. دې کې د دې په سر باندې چې کله دا ګرمي اوبل ته واړولی شي کوم چې آیت ما ویلو دننه چې په خېټه کې څه دي که نه هغه به لکه لاندې د شوروا په شا باندې وبهیږي په دې خپو کې بیا پریوځي د دو په دې ځای باندې په دې شاته وبهیږي. ویسقى من ماء صدید یتجرعه که نه دلته چې هغه را د اوبه غواړي چغې به وي وین یستغیثو یغاثو بماء کالمهل اوبه راکې اوبه راکې اور دی رواتو شو وسوځېدو چې اوبه له ورکړي په شان د ګرمو تیلو یشوي الوجوه مخونه بروتي د مخه پوستکې به پای کې روغ ورځېږي بئس شراب ډېر خراب څښاک دی. بل ځای و چې ګوټ ګوټ به اسکي څکلی نه شي ډېر خطرناک حالات دي. سنن ترمذي کې حدیث ضعیف الاسناد دی دله چې اوبه د خوراک ورکولی شي د اوسپنو په کونډو کې به له ورکولی شي چې هغه ورته ورجوخ کړی شي نو مخونه به هغې سره رواته شي. په جهنم کې د پیپ د وینو زوو نیرونو دریابونه بهیږي د دې جهنمیانو نه وبهیږي. چا چې د شرابو نه یو ګوټ وکړو که نه من شرب الخمره دنیا کې دا ویسکي دی او دا واین دی او دا چا وله د شربتو نمونه یخي دي یان قریبه دا زمانه به راشي خلک به شراب وله د شربتو نمونه ورکوي هغه راغلي دي.
نن پلان کې پارټي ده هغه به اوس کې بیا په ځان نه پوهېږي کلبونه دي ګډاګانې به کوي پرور انجام دی ښه نه دی دې کار نه منې شه چا چې شراب وڅکل مسند احمد حدیث صحیح څلوېښت ورځې لمونځ نه کېږي که توبه یې ویستل دی توبه قبلي که واپس شي نو واپس دغه سزا ده دا الله باندې دا حق دی لازم دی ان عذاب د دا دی ان یسقیه من نهر الخبال چې په دې شرابي باندې د خبال دریاب نوز کی وي دا خبال سي دی د الله رسول صدید اهل النار د اور والو د جهنم والو د وینو هغه پیپ ته وینې زوی دي جهنم دومره کولو دی دومره فراخه دی لکه د مکې او د مدینې په منځ کې چې څومره لار ده وایي څومره فاصله ده سنن ترمذی حدیث دی په دې کې مسند احمد کې موجود دی دا درې حدیث می اختصار سره وې چې د کافر غاښ دومره دی د ناستې ځای چې کم دی من جهنم کما بین مکه والمدینه دا متن دی اما تاسو ته وی د کافر پتون مثل البيضاء په جهنم کې دا د بیضا یو غر دی مدینه کې یا بل ځای کې دا هغې عمره باندې یو پتونی تحفة الاحوزي کې لیکي د کافر وجود به غټولی شي چې عذاب د هغې مزه ښه واخلي ښه الله نه دعا وکړئ چې یا ربه موږ د جهنم نه وساتې هر مونځ کې وایې اللهم انی اعوذ بک من عذاب النار هر دعا کې وایې دا جهنم ډېر خطرناک ځای دی دا به طور ترهیب ما ووي چې موږ ویښ شو او زموږ اعمال صحیح شي اذان وکړئ اقول قولي هذا استغفر الله لكم وسائر المسلمين